أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ننني درس کی إن شاء الله العزيز सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 10 आयात नंबर 80 81 82 83 84 85 84 پورې چې نو هغه 15 آیاتونه به ویل کېږي. وزدیزی که سلورم پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام دا غوی قصه چې نو هغه ذکر کیږي. لوط علیہ السلام څوک ولو؟ دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل سکه وراره ولو. ابراهیم علیہ السلام دا هغه د پلار نوم ازر ولو او دا ازر چې نو دوه زامن ول، یو ابراهیم علیہ السلام او دویم چې نو هغه حاران. بیا د ابراهیم علیه السلام خو مشهور او معروف د غزامن ول انبیاء علیهم السلام په کې دوه به پیغمبران ول او دوه چې هغه پیغمبران ول او د حاران زوی د غزوه حضرت لوط علیه السلام ولو. هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام چې نو هغه د عراق خار بابل سره چې نو آلت بابل کې پاتې کېدلو. تقریبا اتیا کال چې نو هغه خپل قوم له دعوت ورکړلو. دغه قوم چې نو هغه باندې اس اثر ونشولو، دې چې نو هغه ایمان را نوړلو سوا دغه درې کسانو نه حضرت ابراهیم علیه السلام، دغه کور والا بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او وراره حضرت جین لوط علیه السلام. بیا د الله جل جلاله حکم وشولو چې تاسو اوس د دې ځای نه چې نو هغه هجرت وکړئ. ابراهیم علیه السلام چې نو هغه هجرت باندې روان شو. دا دریوانه حضرات وسره دا دوانه وسره ول. کله چې نهر اردن خواته راورسېدلو نو په هغه ځای کې چې دغه نه لږ مخکې دغه کې چې نو حضرت لوط علیه السلام ته الله جل جلاله نبوت ورکو، لوی نعمت چې نو هغه ول ورکړلو او بیا لوط علیه السلام ته الله رب العزت چې هغه حکم وکړلو چې تاسو صدوم نو میخار ته چې نو هغه لاړ شئ د هغه خلکو د پاره پیغمبر شولې. هغه ځای نه چې نو هغه لوط علیه السلام دغه ته لاړو. دغه خار چې نو هغه په 15 خارونو باندې دغه علاقه چې نو هغه مشتمل وله چې پای کې یو صدوم، دویم چې نو هغه اموره، دریم چې نو هغه سوغر ولو او دو سره نور چې نو هغه یو ادمه او یو بل یو کله ذکر کړي. نو دغه خارونو باندې چې نو هغه ولو خو دغه خارونو دارالخلافه چې نو هغه صدوم ولو. دغه خلکو کې د نور ګناهونو سره سره یو لوی ګناه چې نو هغه دا ولم چې د خلکو به بدفعلی کوله. دوی بچ نو هغه لواتت به کو بدفعلی چې نو هغه به کوله. نو چې کله دوی دغه بدفعلی به کوله الله جل جلاله ورته خپل پیغمبر لوط علیه السلام ولېږلو. دی ورته نصیحت چې هغه شروع کو، ای زما قوم اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد. وی تاسو چې نو هغه کار هغه فاحش طریقه کوي چې په ټول عالم کې تاسو نه مخکې چرته هم چا دا ګناه نه دی کړی. وی دومره عالمونه تیر شوي دغه زمانې پورې په زرونو کال چې نو هغه تیر شوي ولو. د چا تصور هم دا نه د بنو امیه چې نو هغه خلیفہ عبدالملک صاحب چې نو هغه رحمه الله هغه وی کچرته قرآن کې دا واقعه د قوم لوط نوې ذکر
مانګ ته دا زین هم نتلو د خبرې ته چې لا دا نه منبت فعلی به هم څوک کوي الیاذ بالله. داسې ډېر حضرات دا کړناوي قولونه ذکر کړي معرف القرآن کې وایي چې که چېرته دا قوم نه وي نو د دغې نه شاید چې نو هغه دې طرف ته د دې عمل طرف ته د چا ذهن چې نو هغه هم تللی وي نو دوی به دغه کولو. نو ځکه ورته ما سبقکم بها من احد من العالمین چې د عالمو کې چې نو هغه هېچا دا کار نه دی کړی تاسو دومره لوی چې نو هغه خبیث کار کوئ. انکم لتأتون الرجال اوس د دغه خبیث کار چې نو هغه سولو نو انکم لتأتون الرجال تاسو چې نو راتله کوئ سړو ته شهوتن په شهوت سره یعنی تاسو خپل شهوت د سړو نه پوره کوئ. حالن کې الله رب العزت چې نو هغه د انسان د شهوت د پاره د هغې د پوره کولو د پاره الله جل جلاله چې نو هغه ښځې پیدا کړي دي نسای چې نو هغه پیدا کړي او بیا شریعت د هغې یو ښکلې بهترین طریقه هم ښودله چې د هغې ته نکاح ویلی کېږي چې په دغې سره چې نو هغه د نسل بقا هم شریعت چې نو هغه ښودله چې نکاح کې هم نو د دې دپاره به کې چې زه محسن شم څنګه چې صورت نساء کې مخکې چې نو هغه تیر شویلو چې دوی به نکاح د دې دپاره کوي چې زه محسن پاک دامنه چې نو هغه جوړ شم او دویم چې نو هغه امت او نسل چې نو هغه وچلیږي. نو الله وایي دوی به دغه کار هغې پرېښودی او په دغه خبیث عمل باندې چې نو هغه اخته شوي ولو چې دوی به خپل شهوت پوره کولو د ښځو نو سړو نه من دون النساء بغیر چې نو هغه سوا د ښځو نه بل انتم قوم مسرفون تاسو قوم چې نو هغه داسې چې د حد نه ډېر تېروتونکي هر کار کې او بیا مو داسې یو قوم داسې یو کار مو کړی دی چې دا خو هېچا نه دی کړی. اوس نو هغه کله چې خباثت عام شي نو بیا خبرې هم د خلکو الټه شي بیا میزان چې نو هغه هم الټه شي بیا د معاشرې چې نو هغه لین دین دا هم الټه شي. اوس خو په کار دا وه چې مجرمان دغه خلک وي دوی د علاقې نه وباسلی شوي وي دوی چې نو هغه جلا وطن کړی شوی وي دوی ته چې نو هغه سزا میلاو شوی وي نو خبره د هغې الټ وشوله. ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم نو دوی چې نو هغه د قوم جواب د هغوی سره خو څه دلیل نه و پته ورته ولګېده چې او واقعي موږ خو داسې ناکاره عمل کوو نو صحیح وي دا کسان لوط علیه السلام او د هغه سره چې کوم مسلمانان ول چې نو هغه په شمار یو څو کسان وی دا خلک د خپل کلي نه وباسئ مړه انهم اناس یتطهرون دا خلک د ځان ته داسې پاک خلک وایي دوی چې موږ داسې پاک یو نو یقینا هغه پاک خلک ول ځکه د الله پیغمبر او د الله د پیغمبر چې نو متبعین صحابه ولو اوس هغه خو ول پاک خلکو نو په ځای د دې چې دوی وباسلی نو هغې وباسلو د دې په ځای په دې چې دوی ته خلکو چې نو سختې خبرې کړې وې نو حضرت لوط علیه السلام او د هغوی ته چې نو هغه یې وکړل. الله وایي چې ویې کړل نو د چا یې څه وکړل فانجیناه واهله مخکې مونږ چې نو هغه هم ویلي ولو بیا به هم چې نو صورت توبه کې راشي چې د یو قوم چې نو هغه حفاظت د دوو خبرو باندې کېږي یو په استغفار سره چې کله خلک چې نو هغه مجموعي طور باندې الله ته توبه وباسي او استغفار کوي الله پاک عذاب عمومي نه راځي او دویم چې نو هغه په کم قوم کې د الله پیغمبر موجود وي نو چې کله د یو قوم کې د دواړه خبرې نه نو دغه قوم باندې بیا عمومي او غټ غټ سزاګانې او عذابونه چې نو هغه راځي نو دوی هم هغه شانتې وکړل توبه او استغفار خو یې نه دومره قبیح عمل کې اخته ولو او د الله پیغمبر چې نو هغه حضرت لوط علیه السلام د خپل علاقې نه وباسلو نو الله وایي چې کله هغه وباسو الله پاک ورته وایي سید تاسو صحابه په وخت کې نو هغه د شپې په آخرنۍ څه کې وادې ځای نه وځئ او ستاسو اهل او ستاسو سره چې چا ایمان راوړی د هغوی به ځان سره وباسئ. اوس دوی چې کله ووتلو الله رب العزت چې نو هغه سحر په ټایم کې په دوی باندې عذاب چې نو هغه راوستو نو الله وایي فانجیناه واهله مونږ نجات ورکو د هغه ته او د هغه اهل او عیال ته الا امرأته سوا چې نو هغه د هغه د کور ده. تفسیر چې نو هغه ذخیرة الجنان کې دلته یو ډېره ښکلې خبره هم ذکر کړې او واقعي هم ذکر کړله هغوی چې ګوره یو خو اول دا خبره ده دا یاد ساتئ د الله د پیغمبر چې نو هغه بیبي دا چرته هم غلطه نشي کېدی کافره کېدی شي خو غلطه نشي کېدی ځکه غلط کېدل دا عیب دی او الله د خپل پیغمبر د پاره عیبدار شي چې نو هغه نه خوښوي خو دومره قدرې ده چې د دین او د بېدینۍ تاثر څومره د دین او د بېدینۍ چې نو هغه اثر څومره
کله چې نو هغه رشتې په بېدینۍ کې کېږي دنیا د شیزونو دپاره رشتې کېږي د هغې اثر څومره غلطي اوس دا بېدینه وه کافره وه نو چې کله بېدینه او کافره وه نو د هغې نقصان څه وشولو چې د خاوند خبره بیا د الله پیغمبر ولو بعض وخت کې اکثر خلک وایي دا چې نو هغه پلان کې خبر یا وایي دا د پلان کې مولوي صاحب ښځه یا څوک وایي دا د پلان کې مولوي صاحب لور ده یا څوک وایي خور نه وګوره الله ښودلی دی د پیغمبر نه د چا مقام اوچت نشي کېدی خو د هغه کور واله چې نو هغه په خپله کافره ده اوس به د پیغمبر څومره دعوت و د هغه به څومره محنت ولو څومره به چې دی نو هغې دعاګانې وي خو هغه خپل ذات باندې بدبخته وه او بیا دغه کې شی و په دغه کافر کې په هغه وخت کې چې نو هغه نکاح جایز و حضور علیه الصلاة والسلام د بعثت د 14 کاله پورې چې نو هغه کافرانو سره نکاح جایز ولو بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه صورت بقره کې موږ ویلو بیا د هغې نه وروسته حرمت رالو بهرحال خو چې کله دغی نو اوس وګورئ موږ خلک هم اکثر داسې کوو چې نو هغه په خلکو باندې چل وکړو لور باندې علم وکړو زوی باندې علم وکړو حافظه دې جوړ کو قرآن عالمه دې جوړ کو دین ورته وښیو بیا بې دینه له ورکو بیا چې نو هغه په دې پسې لاړ شو دا سرکاري سکول استاذ دی دی چې نو هغه ډاکټر دی دا چې نو هغه انجینیر دی دا چې نو هغه ډېر غټ چې نو هغه کاروباري دی او دین خاطر چې نو هغه بیا پرېږدو بیا موږ وایو مړه مولي صاحب بند هغه به څه کوي یار د هغه خو دومره تنخوا نشته څوک وایي هغه خو چې نو هغه د رنګه تور دی څوک وایي هغه د قده چیت دی څوک چې نو هغه مختلف خبرې کوي بیا اثر چې نو هغه نه کوي ګوره دومره خطرناک شیز دی او کله چې دین به په نسبت رشتې وشولې نو بیا به دا همیشه دپاره کامیابي ډېر اکثر چې نو هغه داسې ومي یاره موږ پلان کې مړه دی وجې نور نه کړو د هغو د کور ډېره ګڼه د دومره کار به څوک کوي څوک وایي چې نو هغه څه حالن کې د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه تفسیر خاص ذخیرة الجنان کې دا واقعه ذکر کړی ما تاسو ځکه وی حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه لور چې نو هغه لویه شوله اوس د صحابي لور ده خیر القرون چې نو هغه زمانه ده اوس چې کله هغه لویه شوله خاندان خلک وله فکر شروع کو چې د واده بندوبست کول غواړي ابوذر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی درویش چې نو هغه صحابي ولو نو چې کله د هغې د واده بندوبست شروع کو نو هغې کې خلکو نه رشتې راغلې یو خپلوالو چې نو هغه رشته راله اوس چې کله هغه راله ابوذر رضی الله تعالی عنه نه زه خو دوی له نه ورکو خپل خپلوان یې پسې راغونډ شو ولې نه ورکوي حضرت دا خو ډېر ښه سړی دی ولې د هلک چې نو بد شکله دی وینه نه دی خو ښه په حسن جمال باندې پوره دی دی چې حسن جمال شته نو ولې بېدینه دی وینه ښه دینداره هم دی نه چې بېدینه نه دی او حسن او جمال شته نو بیا ولې تاسو ولې نه ورکوئ وی ځکه یې وله نه ورکوم چې د دوی په کور کې چې نو هغه نوکرانې کار کوي وینځ دي د دوی په کور کې وینځ دي او د دوی په کور کې وینځ چې دی نو هغه کار کوي نو چې کله د دوی په کور کې کارونه وینځ کوي نو زما لور ته به دا موقع نه میلایږي چې دا د خپلې خواښې چې دی نو هغه خدمت وکړي نو چې کله دا د خپلې خواښې خدمت ونه کړي نو بیا به چې دی نو زما لور د هغې ثواب نه چې دی نو هغه محروموي نو زه په دې ځای کې نشم ورکولی اوس مونږ وایو مونږ یې مخکې تپوس کوو چې په کور کې خواښې شته که نه بیا یې تپوس کوو چې په کور کې اندرور شته که نه که خواښې او اندرور یې مونږ وایو نه ورکوو سړی بیا به ورسره داغي ابوذر رضی الله تعالی عنه دې وجې نه ورکوم چې د دوی کره ښځې کارونه کوي نو بیا به دوی نو هغې باندې به دا کار نه کېږي او چې دا کار پرې نه کېږي دا به دغه ثواب نه چې نو هغه محرومه ګرځي او څوک پکې ګرځي هغه پکې دا مسلې تلش کوي چې په دې باندې دا کار شته او که نشته او څه قصه ده بهرحال نو د دې وجې دا تعلیم دی نه معلوم شو چې رشته کې نو دی له به ترجیح دا به د دین په اعتبار سره ورکړي دنیا په اعتبار سره چې نو هغه به نه کړي او د هغې بیا دغه دنیا خفګانونه قصې مسلې مونږ نو ځکه الله وایي کانت من الغابرین پیغمبر بیبي وه خو په حشر کې د چا سره راله د کافرانو سره بېدینه وه نو بېدینۍ چې نو هغه د قاصري وامطرنا علیهم مطرا الله وایي مونږ د هغوی باندې نازل کو چې نو هغه باران د کاڼو څلور قسمه عذاب چې نو الله پاک دوی له ورکو یو قسم چې نو هغه څه نو صورت چې نو هغه قمر کې الله رب العزت چې نو هغه ذکر کړی فتمسنا اعینهم مونږ د دوی چې نو هغه سترګې چې نو هغه وسه کړلې مسم وکړلې لاول مړانده کړل فذوقوا عذابي ونذر الله وی وسه کې زما عذاب او زما چې نو هغه رول څنګه څه خوندل درکوي که نه دویم چې نو هغه صورت چې نو هغه نحل کې راغی بیا ذکر کړی الله وی وامطرنا علیهم مطرا
مونږ په دوی باندې چې دی نو هغه نازل کو چې نو هغه باران د کاڼو مونږ چې دی نو هغه کاڼې پې چې نو هغه را وورول دریم چې دی نو هغه صورت هود کې الله رب العزت چې دی نو هغه ذکر کړی دی چې کله زمونږ جاءت امرنا جعلنا عالیها سافلها وسافلها مونږ چې دی نو هغه د دوی لاندې باندې کړل او باندې مو چې دی نو هغه ولا لاندې کول مونږ په ځمکه چې دی نو هغه بالکل الټ کړله سورة النحل کې چې نو هغه سزا ذکر شوې ده الله وایي مونږ په دوی باندې چې نو هغه سخت چغه واله او سخت چغې چې نو هغه دوی روانول نو د دې دا فعل خطرناک سزاګانې هم خطرناک وي څلور قسمه سزا چې نو هغه ورکو تمام تفاسیر چې نو هغه لیکلي دي وایي اوس هم هلته چې نو هغه د قدریاب موجود دی تورې اوبه ورته وایي چې نو هغې ته بحر میت ویلی کېږي هغه دریاب چې د هغه مړ دی دا اوسم هغه سطحه چې نو هغه د ځمکې د صدوم خارب چې نو هغه ننوتلې ده تقریبا 10 میله کې چې نو هغه د قذیرې د هغې اوبه تکې تورې دي او بحر میت چې نو هغه ورته د دې وجې نه ویلی کېږي چې په هغې کې نه چندخان پاتې کېدی شي نه پکې میان پیدا کېږي یو شی چې نو هغه پکې نه کېږي د هغې عذاب تاثر چې نو هغه پکې اوس هم دی الله دې زموږ حفاظت د ټولو وکړي ولوطا اول گلو منگ لوط علیہ السلام خپل قوم ته اذ قال لقومه کله چې ویل هغه خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیت تاسو چې نو کارات لکوي به حیاتا ما سبقکم بها چې نه دی وړاندې شي تاسو نه پاغه باندې من احد یو کس من العالمین د عالمنا انکم لتاتون الرجال بشک تاسو چې نو رات لکوي سړو ته شهوتن پشاوت سره من دون النساء سوا د خزونه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یې قوم مسرفوس حد نه تیروتون کې وما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم الا ان قالوا مگر دا چې وی ویل اخرجوهم وباسئ دوی لره من قريتكم دا خپل کلینه انهم اناس يتطهرون بشک دوی خدا سي خلق دي چې پاکي خوخی فانجيناه پس مونږ نجات ورکړو هغه ته یعنی لوط علیہ السلام توا اهله او داغه اهل کور والتا الا امراته سوا داغه د خزینه كانت من الغابرین چې هغه شامل شول پورست پات کېدونکو کې وامطرنا عليهم او را اورول مونږ پاغوي باندې مطرن باران د کاړو فانظر پس وګوره کیف کان عاقبت المجرمین پس څنګه شول انجام د مجرمانو